د مولوي صاحب نه به غټې خبرو ته پوښتنه وکړو. مولوي صاحب الله مو راته خوشحاله ساتي، دا راته ووایي چې موجوده څه منصوبې روانې دي، کورونه روان دي، جومات هم روان دي، بورونه هم روان دي، د هغې متعلق تاسو څه وایي جي؟ دا تقریبا 82 کور چې نن موږ افتتاح وکړله، الحمدلله 72 کور ده، الحمدلله ثم الحمدلله. څوک چې بیخي هېڅ سهارا نه لري، د کورونو یو منصوبه شروع ده چې په هغه سلسله کې الحمدلله هغه کورونه چې زمونږ دغه د لاندې دي د کرایټیریا د وړاندې جوړیږي 12 دي چې مونږ په شروع کړې ده، او ان شاء الله العزیز دا سلسله او دا لړۍ به مخې ته روانه وي. لکه تاسو مولوي صاحب څومره اندازه لګولې، څو کوره جوړول پکار دي موجوده؟ موجوده خو تقریبا د 300 نه سوا کورونه دا ختم دي، خو 40 کورونه په دې کې یو ډونر دی، د هغه په طریقې مونږ جوړو، 20 کورونه یو بل ډونر دی، د هغه په طریقه باندې جوړو، او مونږ دا سلسله مخې ته روانه ده. زه ټولو هغې کونډو ته، یتیمانانو ته، هغې معذورانو ته او هغې ناچارو خلقو ته چې دې سیلاب ځپلي دي، هغې ته زه دا تسلي او ډاډ ورکوم ان شاء الله العزیز تاسو بې اسرې نه یې، تاسو بې سهارې نه یې، ستاسو په سر باندې به دا علما د شفقت لاسونه دا به چې کوم دی نو ږدي. د هغې سره سره زمونږ د روزګار د بحالۍ سلسله شروع ده. تاسو وینئ دا دلته چې د چا کم روزګار و، مونږ هم د هغې روزګار د بحالۍ یو سټپ اخیستی دی، د وړوکي روزګار نه مو شروع کړې ده، په بره ورپسې روان یو. په دې معاشره کې خدمتګاره طبقه وه، کو هغه ټیلرانو، کو هغه نایانو، کو هغه موچیانو، کو هغه ترکاڼانو، کو هغه ویلډرانو، کو هغه پنکچر والو، کو هغه دیګونو والو، کو هغه مستریانو، کو هغه ډینټینګ والو، کو هغه الکتریشن والو، تقریبا 14 کاروبارونه دا د سوونو خلقو مو تر اوسه پورې بحال کړي دي، او سلسله مو روانه ده ان شاء الله. لاس مو تنګ دی او جولۍ مو تنګه ده، زړه مو ډېر څه غواړي چې مو وکړلې